ملګرو السلام علیکم د ټول نمخ کې زه ستاسو شکریا ادا کوم بیا خاص کر ضیاء الله بنگش ملک حبیب صاحب امیا صاحب زمون ایکس ایم پی ایس اف چې دلته چې نور څومره ملګري دي د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د هغو نن چې کوم محنت دی او دا دومره غونډه دلته هغو ارنج کړې ده د هغو ته په دې باندې مبارکباد پیش کوم او شکریه یې ادا کوم. باقي موږ سره نور ملګري راغلي دي هغو ته هم په خیر راغلی وایم او خاص کر بیا د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین چیرمین پرویز خان موږ سره سټیج کې ناست دی. خبرې به هغه ډېرې کوي تاسو سره په ډیټیل به خبرې کوي. زه یو څو خبرې کوم تاسو سره. واټ ته د وزیر اعلی په حیثیت باندې په درې پیر سره راغلی یم. تاسو ډېر درناوی راکړی دی. ما نه چې هغه وخت کې څه شوي دي د کوواټ د سیمې دپاره ما کوشش کړی دی چې ستاسو څومره مسایل دي څومره ستونزې دي چې هغه ختمېږي خو نو چې کم از کم څه کمی پکې راشي. نن د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پلیټفارم نه زه تاسو سره یو څو خبرې کوم چې پارټي موږ ولې جوړه کړه. پارټي موږ ځکه جوړه کړه چې نور د شر فساد سیاست نه کېږي په دې ملک کې. د ادارو سره جګړې نه کېږي. ادارې زموږ خپلې ادارې دي چې ادارې مضبوط وي پاکستان به مضبوط وي. چې پاکستان مضبوط وي امن وي خوشحالي وي نو موږ به سیاست هم کوو. څوک په نوکریانې کوي څوک په سیاست کوي څوک په کاروبار کوي. دا د دنیا یو طریقه کار دی دا طریقه به روانه خو که موږ هر وخت ایجوکیشن طرف ته جګړو طرف ته ځو نو دا هر څه به ودرېږي. ځکه دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین موږ جوړه کړه چې د دې نورو خلکو سره موږ نشو کېناستی. هغو په پاکستان کې 14 میاشتې حکومت وکړو په خیبر پښتونخوا کې 8 میاشتې او هغه ستاسو تر وړاندې دی هغه حکومت. په جنوري کې ما حکومت پرېښودی او تقریبا د اګسته پورې د هغو دلته حکومت پاتې و د کیرټیکر ګورنمنټ. هغه کیرټیکر ګورنمنټ نه و د پي ډي ایم حکومت و او په دې خیبر پښتونخوا کې چې هغو کومې کارنامې وکړې او د کرپشن کوم ریکارډ یې جوړ کړو بیډ ګورننس یو ریکارډ یې جوړ کړو هغه ستاسو مخامخ دی. او بیا په مرکز کې چې کومه دکانداري کوله وه کوم دکان کوله او د کرپشن د بیډ ګورننس هغه هم ستاسو مخامخ و نو دې خلکو سره موږ نشو کېناستی. موږ په خیبر پښتونخوا کې 9.5 سال حکومت کړی. 5 سال پرویز خټک صاحب وزیر اعلی او 4.5 سال تقریبا ما وزیر اعلی د پاتې شیم د دې صوبې. الحمدلله چې څومره کوشش موږ نه شوی دی خو هغه د ریفارمز په شکل کې خو هغه د علاقې د ترقۍ په شکل کې خو هغه د هیلث کارډ په شکل کې دی خو هغه د کسان کارډ په شکل کې دی خو هغه د ترقۍ په شکل کې دی. هغه ټول موږ تاسو دپاره کوشش کړی چې موږ وکړو او په اخره کې چې کله 8 میاشتې حکومت پاتې و نو ما دا کوشش کړی و چې مهنګایي ده بلکل وه. اوس خو داسې مهنګایي ده چې هر سړی ورته ژاړي. دومره مهنګایي راغله که پټرول ته ګورئ که ډیزل ته ګورئ که بجلۍ ته ګورئ که د خوراک سامان ته ګورئ هر یو شی دومره ګران شوی دی چې اسمان سره د هغې قیمتونه خبرې کوي. ما دا کوشش کړی و چې د ایجوکیشن کارډ به موږ لانچ کړو خپل ځوانانو ته به فري سبق ورکوو په کالجونو کې هم. د هغې نه علاوه فوډ کارډ موږ لانچ کوو. 14 روپۍ ورته بجټ کې ما ایښودی دی چې کوم عام خلک دی د غربت د کرښې نه لاندې چې هغو ته موږ فوډ کارډ ورکړو او د هغو به څه نه څه ګزاره روانه شي. خو بلکې نه 8 میاشتې مخکې حکومت ختم شو او هغه پروجیکټ یې زموږ پاتې شوی. ګوره مهنګایي کنټرول کول په دې ملک کې دا ټول اختیارات د فیډرل ګورنمنټ سره دي. په دې کې هېڅ شک هم نشته. د صوبایي حکومت سره هغه اختیار نشته. خو د هغې باوجود انشاءالله چې کوم منشور موږ تاسو له درکوو هغې کار روان دی. ساده منشور به وي. نه زه په ډېرو خبرو پوهېږم او نه د پرویز خان په ډېرو خبرو پوهېږي. موږ کار کول غواړو
د دې پښتني سیمې لپاره کار کول غواړو د دې پښتنو لپاره کار کول غواړو دا نیم کال مو مخکې محنت کړی دی اوس به بیا محنت کوو په صوبې په سطح باندې د دې مهنګایۍ کې څه نه څه کمۍ کافیې نه پورې راتلی شي که موږ خپله ګریډ کمپني ګریډ سټیشن یې جوړې کړو موږ آلرډي د پاور پروجیکټس موږ روان دي او انشاءالله 3-4 کاله کې به کمپلیټ کېږي خو هغه بجلي موږ خپل ګریډ سټیشن خپل ګریډ کمپنیانو ته راوستې نو موږ خپلو خلکو ته او خپل انډسټري ته په ډېر کم قیمت باندې بجلي ورکولی شو او د بجلي قیمتونه راغورځېدلی شي دویمه خبره که موږ چونکې دا سدرن بیلټ چې دی په دې کې ډېر زیات بیرن لینډز دي هغه ان اریګیټډ لینډز دي د اوبو د لاندې نه دي خو چېرې دا ځمکه موږ د اوبو د لاندې راوسته او په دې باندې اګریکلچر ذریعه اجناس موږ کرل د کروندې ځمکه شوه ده نو په دې سیمې نه موږ دا فایده اخیستی شي او په دې خلکو ته روزګار میلاو شي دریم دلته چې زموږ څومره غذایي موږ ته کمی دی یا ریټ ګرانې دي نو هغه پې موږ کنټرول کولی شو نو پالیسیانې شته ویژن شته خو ستاسو همت پکار دی چې کله الیکشن وي او تاسو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان سره ودرېږئ دا نور تاسو کتلی دي هر چا 15-15 کاله حکومت کړی دی ناره یې یوه پورته کړې ده چې راغلي دي بیا یې بل شانتې کار یې کړی دی زموږ چې کومه ناره وي کوم منشور وي په یې کار روان دی زه به صرف یو مثال درکړم څنګه چې په انډیا کې عام آدمي پارټي ده د عام سړي دپاره کار کوي موږ هم عام خلک دي موږ به تاسو دپاره کار کوو د عامې طبقې دپاره به کار کوو د دې خپلې خطې د دې خپلې خاورې د دې خپلو خلکو دپاره به کار کوو د خپل ځوانانو دپاره به د روزګار مواقع پیدا کوو ډېر شیزونه په پایپ لاین کې دي دا صوبه ټوله کنیکټ کېدی شي په دې کې انډسټریل زون موږ جوړ کړي مو نور هم جوړېدی شي په روزګار هم ځوانانو ته عام خلکو ته میلاویدی شي انشاءالله ډېر شیزونه په پایپ لاین کې دي او دا موږ کولی شو تجربه ده کتلې مو دي چې څه به کوو مخکې پلان را سره شته خو ساده خبره ده امن پکار دی د امن دپاره کار کول غواړي د هغې نه وروسته چې امن وي ترقي به په خپله راځي چې ترقي راشي نو خوشحالي په خپله ده خوشحالي هغه ده چې زموږ عوام خوشحاله وي دلته کې امن وي دلته کې خلکو ته روزګار میلاوي خلکو ته د علاج سہولیات میلاوېږي ایجوکیشن ورته اویلیبل دي روزګار ورته اویلیبل دي نو ترقي ده زه په اخره کې نورې خبرې پرویز خان کوي ډېره موقع به هغه نه ورکوو د هغه سره پوره یو پلان دی خو زه دا یقین ساتم زما د خپل رب نه دا امید دی او تاسو نه دا یقین ساتم چې انشاءالله را روان هر کله الیکشنو تاسو به د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان سره ودرېږئ دا نور تاسو کتلي دي چې دوی یوه خبره کوي او بیا په بل شکل کې راشي او عملونه یې بیا بل شانتي په آخره کې زه ستاسو شکریه ادا کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ یو جهان مننه پاکستان زندہ باد